سورة بني اسرائیل بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي پاکیده دا غزات د پارا اسرا چې بویتلو بعبده خپل بندا لیلن د شپې من المسجد الحرام د حرم شریف نه الى المسجد الاقصى بیت المقدس تا الذي غا بارکنا حوله چې موږ برکت خوده د چاپیر ادا غینا لنور یهور د پارا چې او خایودته من آیاتنا خپل نشانات انه بشک الله تعالی هو شان د السميع ډیر اوریدون کې دی البصیر ډیر لیدون کې دی. واتینا موسی الكتاب او ورکړو موسی علی السلام ته کتاب تورات وجعلناه من غوغرزو د تورات لرا هدن هدایت لبنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل او الله تتخذوا من دون وکیلا چې منی سے بغیر زمانہ کارساز ذمہوار حاجت روا مشکل کشا ذریه من یا ذریه من اے اولاد داغه چا حملنا مع نوح چې مونږ بار کړی دي چې مونږ سوار کړی دي په کشته کې د نوح علی السلام سره انه کان عبدا شکورا یقینا دیو بنده شکر گزار وقضینا لکلیو مونږه الی بنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل فل کتاب کتاب کې به تورات کې لا تفسدن فی الارض تتاس وخامخ فساد کوي پزمکه کې مرتين دوزلا چې بنی اسرائیل به دوزلا سخت فساد کوي. اول ځل هغه چې دوی د تورات احکام پر خودل او حضرت شعیع ابن مزیہ علیه السلام شهید کو او دویم فساد هغه وخت کو چې دوی زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام شهیدان کړل او د عیسی علیہ السلام د شهادت اراده وکړه. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس او تفسیر عثماني او تفسیر مظهری دغه وضاحت کړي چې تاسو به فساد کوئ فی الارض پزمکه کې مرتين دوزلا ولا تعلن علوا كبيرا او تاسو به خېجه په خطو لوی سره تاسو به سرکشي کوي په لوی سرکشي سره. فاذا فسبغ وقت کې جاء چراشی وعد اولاهما وعد وخت وعد اولاهما یو د دې دواړو بعثنا راو بلی گمونگا علیکم بتا سبان دی عباد لنا خپل بندگان اولی بأسن شدیدن چی خاوندان د جنگ سخت بوی د بخت نصر لخکر اغا پی اللہ پاک راو لیگو فجاسو دوی بورننوزی خلال الدیار منز د کورونو تا وکان وعدا مفعولا او ددا وعده کړل شوی. کله چې انسان د الله پاک تابعداریو کې نو د ځمکې د مخلوقم د تابعدار شي او کله چې د نافرمانیو کې نو د ځمکې د مخلوقم د نافرمان شي. مونږ کتلی دي اکثر یو بچی د مور او پلان نافرمانی بار معاشره کې خلک دشمنان ادې چې کله د مور او پلان تابعداري بار خلک دوستان چاته دا پته نه چې د پکور کې د مور سره رویه څنګه ده د خځې او بچو سره رویه څنګه ده خو چې د دلته نرمیږي کنه بار ټوله دنیا کې حالات د برابرۍ او چې دلته د سختيږي کنه نو زور د نوزي بهر حالت د خرابي. نو کله چې بنده د الله تابعداري کوي نو الله پاک د ځمکې د انسانان دغه تابعدار او چې کله دینا فرمان شي الله پاک په دې ظالمان مسلط کیږي درې بیا چل نه ورځي ځکه دا ټول د الله مخلوق دی. نو بنی اسرائیل چې کله نافرمانی شروع کړن الله پاک د بخت نصر لخر پیرولې فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا بیا واپس کوم لكم تاسو تعال کرتا تاسو به توبه باسه نو موږ به تاسو له بیا غلبه در کو پاغي. ثم رددنا بیا بدر کوم لكم تاسو تعال کرتا واپس کېدل یعنی غلبه علیهم پاغي باندې وامددناکم موږ به امداد کو تاسو بیا اموالن په مالونو سره
وبنین او په زامنو سره وجعلناکم اکثر نفیرا او بګرځو تاسو د پاره اکثر نفیرا ډیر زیات لخر ان احسنتم کجره تاسو نیکی کوي احسنتم لانفسکم نیکی کوي لپاره د ځان خپل لپاره د فائدې د خپل ځان وای نه ساتم فلها او کجره تاسو ګناه کوي فلها نو هم د ځان د پاره فاذا فسبغ وقت کې جان جراشی وعد الاخرته وعدت و مالی سوران بک دوی وجوهکم مخنس تاسو وليدخل المسجد او چې دوی داخل شي مسجد ته کما دخلوه څنګه چې داخل شي او د اول مره پاول زل وليتبروا او چې تسنس کی دوی ما هغه شی علو چې دوی په ورخیږي تتبیرا په تسنس کول سره علو چې دوی غالب کیږي عسا کی دی شی ربکم جستاسو رب ایرحمکم رحمو کی بتاسو وین عدتم عدنا او کچری تاسو واپس شینا فرمانه تا مونږ به واپس شو عذاب تا وجعلنا جهنم مونږ ګرځولې د دوزخ للکافرین لپاره د کافرانو حصیرا قید خانه حصیر جیل ته وي حصیر ډېر معنی لري خو دلته کې مراد جیل دی ان هذا القران يقينا دا قران کریم يهدي لار خيل التي دا خبري هي اقوم چاغ سيدوي ويبشر المؤمنين الذين اوزر وركوي مسلمانان واغ خلق تا يعملون الصالحات يعملون كينك ان لهم يقينا لفارد دوي اجرا كبيرا ثواب لوي دي وان الذين يقينا كسان لا يؤمنون جيمان نروړي بالاخره باخرت باندې اعتدنا من تیار کړی دی لهم لپاره د دوی عذاب علیم عذاب دردناک ويدعو الانسان بالشر دعا کی انسان د بدای دعاءه بالخير پشان د دعا د نیکی د خپل اقوالو کې په خپل خبرو کې بدی غواړي تباہی او بربادي غواړي څنګه چې دل خیر غوښتل پکار دی نو د خیر بجای به خیر غواړي یو دا دویم دا چې دا انسان د خپل عمل په وجه بدی غواړي د خراب عمل کوي چې د جرایم مله ګناه ملاويږي خراب نتیجه به ملاويږي نو د خپل عمل په وجه د خراب عمل په وجه بدلار غواړي څنګه چې دله نیک غوښتل پکار دي ويدعو الانسان غوار انسان بالشر بدی دعا او پشان د غختلو د بالخير د نیکي وکانه الانسان عجولا د انسان تادی ګرنده تادی کوونکې ده دغه صبر نشته وجعلنا الليل والنهار آیتین منغرز ولد شپه او ورځ دونه خیف محونا من پټکړی د آیت الليل نخد شپه تیار ده وجعلنا من غرزول آیت النهار نخد ورځ مبصره روخانا لتبتغوا فضلا من ربكم دې د پاره چې تلاش کې تاسو فضل له طرف درب تاسو نه ولتعلموا عدد السنين والحساب ورته د پاره چې او پیژنې شمار د کلونو والحساب او حساب نه مراد د میاشتو حساب دی شمسی سال او قمری سال دواړه الله پاک پیدا کړی دي د حساب کتاب د پاره د نور او د سپوږمۍ نه د کلونو حسابونه معلومیږي د سپوږمۍ نه قمری سال معلومیږي اسلامي میاشت او د نور نه شمسی سال معلومیږي جنوري فروری وغیرہ وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو شی موږ بیان کړی دی په وضاحت سره په تفصیل سره بیناه تبیانا وكل انسان او هر یو انسان الزمناه ژوند بکومږه طائره د عمل نامه فی عنقه د پغاړه کې ونخرج اور او بواسو له لپاره د یوم القیامت پرز د قیامت کتابن یو کتاب یلقاه منشورا دیو ملاویږي داغه سره منشورا په دې حال کې چې کولو بوي دغه کتاب به کولوي اقرا کتابک اول خپل عمل نامه کفا بنفسک پورا د استازان اليوم ننرز علیکا بتابان دی حسیبا حساب کون کې من اهتدا څوک چې په هدایت شو فینما فس خبر نه ده بلکې دا یهتدی لنفسه دې په هدایت شو لپاره د فائدې د خپل ځان
ومن ضل او څوک چې گمراه شو فإنما فس خبر نه ده بلکې دا یضل علیها دې گمراه کیږي علیها خلاف د خپل ځان ولا تزر او نو چتوي وازره یو نفس چتون کې وزر اخرى پیټه د بلچا وما كنا معذبين ومن یو عذاب ورکون کې حتا تر دې پورې نه باس رسولا چې راولي ګو پیغمبر وَإِذَا وَفَغَ وَخْكِ أَرَدْنَا جِمُنْكَ إِرَادَ وَكُوَنْ دَدَ خَبَرِ نُهْلِكَ قَرْيَةً چِ هلاك یو کلی والا امرنا حکمکمونگا مترفیہ دَدَ مالدارانو تا فَفَسَقُوا فِيهَا دوینا فرمانی وکی پاگئی کی اللہ پاک ویزا ورطا حکمکم دوینا فرمانی وکی اللہ پاک وچا ترنا فرمانے حکم نکی منگا حکمکم مترفیہ مالدارو دَدَ تَدَ اطاعتو دَ تابدارے د ایمان د اسلام ففسقوا فيها نو غینا فرمانیو کی پدې کې فحق عليها القول نو واجب شي پدې کلی باندې القول خبره د عذاب فدمرناها تدميرا فاهلكناها اهلاكا نو مونږه هلاک په هلاک ول سره وکم اهلكنا او ډېر می هلاک کړی دي څومره می هلاک کړی دي یعنی ډېر می هلاک کړی دي من القرون د کلونا من القرون د قومنا د پیړونا د نسلوننا الماضیه چې تیر شوی دي من بعد نوح پس د نوح علی السلام نه من بعد قوم نوح ورسته د قوم د نوح علی السلام د قومونو د هلاکت سلسله د قوم نوح علی السلام د هلاکت نه پس شروع شوی ده د آدم علی السلام او د نوح علی السلام په منځ کې چې څومره خلک دي دا تابعدارو صحیح مسلمانانو كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ګورئ وكفى بربك وپرد استعرب بذنوب عباده په ګناونو د خپل بندګانو باندې خبيرا بصيرا خبردار دی ولیدونکي مناغتو کانا چې وی د یرید العاجلتا چې غواړي دنیا عجلنا ضرب ورکومنگا له د تافیها په دې دنیا کې ما غشه نشاو چې مونږ غواړو لمن دا غچا د پارا نوریدو چې زمونږ اراده وشي ثم جعلنا بیا به غرزو له لپاره د جهنم دوزخ یصلاها د بداخلي کې د تا مذمومن بد حالا مدحورا شړل شوه مذمومن چې خپل بدی اوریدونکو به په جهنم کې مدحورا د بدی ککړل شي دوزخ ته او بشړل شي ومن وغزو کراد الاخرته جغواړي اخرت جغواړي جنت وسعالها او کوشش کوي د دې د پاره سایه کوشش د دې صرف غختل نه دي کنه عمل للجنت عملها دیر جنت عملم کوي او غواړي د غواړي جنت خو په خپل عمل سره په خپل قول سره وهو مؤمن بل شرط ده وهو په حال کې چې د مؤمن مسلمان وي مع ذلك مؤمن مخلص بإيمانه سره د دین د مؤمن وی مخلص وی په خپل ایمان کې ها فاولائک افسد خلق کان سایهم ده کوشش د دوی د عمل د دوی مشکور مقبول کلن نمد هؤلاء هر یو لور کومنګ دوی ته وهؤلاء وغیتم من عطاء ربک د ورکړې دربستانه د بخشش د ربستانه وما كان عطاء ربك محظورا وندا ورکلستا د رب من کړی شوی انظر تو ګورا کیف فضلنا سرنګ غورکو مونږه بعضهم بعض رضی علی بعض فبعض باندې په دنیا کې په مال او په خادمانو سره په مال او اسباب او جیداد او جاګیر او عہدی او بنگلې سره او په گاډي سره وغیرہ وغیرہ وللآخرة خامخ آخرت اکبر و ډیر لوی دی درجاتن په مرتبو کې وا اکبر و ډیر لوی دی تفضیلا په غوروالی کې د قیامت ثواب او درجات هغه ډیر لوی دی لا تجعل تمگر زوا مع الله د الله تعالی سره
الهان آخر نور معبودان فتقعدا تبکین مذموما بدحالا مخذولا بے مددگارا مخذولا شرمیدلے مخذولا رسوا شوے وقضا ربک او حکم کړی استا رب الله تعبدو چې بندگی مکوي الا ایاه مگر د یو الله تعالی الا ایاه مگر صرف داغه بندگی کوي او بالوالدین احسان او د مور او پلار سره نیکی کوي اما یبلغن کجر ورسه عندک استا په موجودګۍ کې الکبرا بوډا والی ته احدهما یو د مور او پلار نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو موایا دوی ته اف معمولی د ضرر خبره معمولی د تکلیف خبره ولا تنهرهما عمرته دا دواړه وقل لهما وایا د دواړو ته قولا کریما نرم وینا د ادب خبره واخفض لهما وخکته کده دواړو ته جناح الذل څنګهونه دا جزاء من الرحمت د مهربانینا د نرمینا دوی سره کوزه وګوړه دوی سره گزاره کوا وقل او توایا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے رب رحمک په دې دواړو لکه څنګه چې دوی زما تربيت کړو صغيرا په ما شموالي کې ربکم استاس رب عالم خالم دې بما پاغت فی نفوسکم جستاسو پزړونو کې ان تكونوا صالحين گجری تاسو نه کان فإنه فسيقن الله تعالی کان دیر الاوابین دروجو کوونکو د پاره غفورا بخون کړي وآت ذا القربى حقه او ورکور اشتدار ته داغه حق د ټول لوی حق پر اشتدار داده چې د سره رشتو پارل شي خپل ولی پرې نه کې حقه د حق ورکوا والمسكين او غریب تا او ابن السبيل او مسافر تا ولا تبذر تبذيرا فضل خرچ مکوا په فضل خرچه کول سره ان المبذرين يقينا زیاته کونکي فضل خرچ کونکي کانو دوی د اخوان الشياطين رونا د شیطانانو وكان الشيطان لربه كفورا او شیطان د خپل رب د پاره ناشکر وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ أَوْ كَجَرِتَ مَخَړَ عنهم د دوینا ابتغاء رحمت من ربک په طلب د رحمت څوک سوالو کی ضرورتمند دی ته مخړه ته چیرې دغه بوشیدا الله پاک سره کې تعالی بدرکم نو نرم خبره کو چې فلحال به بلاس کې جنشته ده او کلاس لمه سراغ لستا سره به خپل تعاون کوم نو الله پاک فرمایي نرم خبره کوه وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ أَوْ كَجَرِتَ مَخَړَيَانُمْ د دوینا ابتغاء رحمت من ربک په طلب د رحمت د طرف د ربستان لپاره د طلب د رحمت د ربستان ترجوها چې ته امید لرې داغه فقل لهم قولا ميسورا وَيَدْ وِيْتَ نرم خبره ولا تجعلوا تمگر زوایدک خپل لاس مغلولتن تړلې شوی الی عنقک د خپل چټ سره چیاړو سره لګی نه ولا تبسطها كل البسط يوم خور ودلاس په مکمل خور ولو سره چې سې ټول خرج کې پیوځه فتقعد تبکین ملوما ملامتا محصورا تشلاس ملوما الزام کھایا ہوا محصورا ہارا ہوا ان ربک یقینا استعرب یبسط الرزق فراخ کی رزق لمن داغه چا د پاره شاو چو غړي ويقدر او تنگوي انه بشکل الله تعالی کان د بعباده بخبل بندگانو باندې خبيرا بصير اوریدن کې خبيرا خبردار دی بصير لیدن کې ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق قوم قتل خپل اولاد د یری د ولګینا د یری د غربت نه د یری د تنگ دستینا
نحنو نرزقهم من رزق ورکو دویتا وإياكم او خاستا ستا ان قتلهم كان خطوا كبيرا یقینا قتل ولد دوی دا لوی خطا ده ذنبا عظیما لوی گناه ده ولا تقربوا الزنا ومن ذکیږي بد فعلیتا انه كان فاحشا یقینا دا بحیاء دا وساء سبیل اور رب دلار دا ولا تقتلوا النفس التي ومن مقتل کوئی نفسغه حرم الله چې حرام کړی دی الله قتل داغي الا بالحق مگر په حق باندې بالرجم او القوت او الارتداد مرتد کېدل دی یا رجم دی یا حد دی ومن وغتو قتل چې قتل کړی شوی مظلوم په ظلم سره فقد جعلنا فسيقنا من غرزولې دی لوليه لپاره د ولید د سلطان قوت او اختیار سلطانا عذر او حجت په قاتل باندې فلا يسرف في القتل نزيات دین کی په قتل کې د یو په ذری بیت په بدلی نه اخلي انه كان منصورا یقینا د مدد کړی شوی ولا تقربوا مال اليتيم ومن ذکیږي مال د یتیم تا الا بالتي مگر پاغه طریقه هي احسن جاغه خستوي حتا تر دې يبلغ چې ورسیږي شد او طاقت خپلتا او قوت خپلتا واوفوا بالعهد پورا کوي وعده ان العهد كان مسؤولا یقینا د وعده به تاسو کړل کېږي واوفوا الكيل پورا کوي کيل ناپ اذا کلتم کله چې تاسو پیمانه کوئ وزنوا او وزن کوئ بالقسطاس المستقیم پتله برابر باندې ذالک خیر دا کار ډیر غوړه دی واحسن ډیر خسته تعویلا په لحاظ د انجام سره ولا تقفوا مور پسې کېګا ما په هغه خبرې پسې لیس لک به علم جستا سره پاغې څه معلومات نه یا تاسو سره پاغې څه دلیل نه پاغې پسې ور پسې کېږم ان السماء يقين الغوغنا والبصر واسترګي والفؤاد وزړه كل اولئک د هر یو با كل اولئک د هر یو د دوی با کان عنه مسؤوله تپوس وکړل کېږي د قیامت پرز ولا تمشي في الارض مرحا ومگر ز پزمکه کې پتکبر سرا انک یقینا تلن تخرق الارض ارغز نشش لول ازمکه د پهلوانینا ولن تبلغ الجبال طولا وتنشر سيد غرن تا پوغدوالی كل ذلك دا ټول کان سيئو خراب کارونه عند ربک استاد رب پنځ مکروه دي ناخوخ دي حرام دي ذالک دا مما دا خبرونه دی اوحى الیک ربک چې وحی کړی د تا تستعرب من الحکمت د حکمتنا د خيارتوبنا د فهم خبرې دی په قران کې جی من الحکمت د عقل خبرې دانشمندی او خيارتوب حکمت ولا تجعلوا تمگر زوا مع الله د الله تعالی سره اله اخر نور معبودان فتلقا تبواچ ولې شي فی جهنم په دوزخ کې ملومن ملامت مدحورا شړلې شوی افاسفاکم ربکم اے فسغور کړه تاسو رب البنین په زامنو سره واتخذوا نیولی دي ځان د پاره من الملائکه د فرشتي ناسا مؤنثات اناسا لوریانه انکم یقینا تاسو لتقولون قولا عظیما وای په الله پاک باندې لوی خبره په لوی د خبره په عذاب کې لوی ده په ګستاخی کې لوی ده تفسیر عثماني لیکلي په ګستاخی کې لوی ده ولقد صرفنا وخامخ یقینا بیان کړی دی مونږه بار بار بیان کړی دی مونږه اړو راړو مونږه فی هذا القران په دې قران کې لیذکروا چې دوی نصیحت قبول کې مختلف خبرې پکې اړو راړو کله په یو طریقې ذکر کیږي په یو انداز کله په بل انداز وعده او وعید زیر او يرونه دمکی او خبرداري او بل طرف ته خوشحالي
لیذکروا د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي. دې ته تصریف وي د قرآن کې چې یو آیت بار بار ذکر کیږي تصریف وي. تصریف دا مضامین تکرار ته تصریف وي. وما یزیدهم او زیاتوي دوی ته الا نفورا مگر تختا الا نفورا مگر نفرت. قلت وای نبی علیہ السلام لو کان معه الہۃ کچر د الله تعالی سره نور معبودان وې کما یقولون لك څنګه چې دوی وای اذن په دغه وخت کې لبتغوا الى ذی العرش سبیلا دوی به تلاش کړي وا د عرش والا تعالی چې خدایان دي نبی برور نه خيږي بیا پزماکه کې څه کوي تا په کور کې رضان سره خو دې خدا الله خو له دیږي کنه عرش ته دیږي ګور جی لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى وجد اما داغه سنا یقولون چې دوی وای علوان کبیره پوچتوالی لوی سرا په هر یو شی باندې علی کل شی. تسبحوا پاکی بیانې له لپاره د الله پاک السماوات السبع واسماننا والارض وزمکی ومن واغتک فيه ناجب پدې کې دي هر قسم مخلوق. وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نِشْتَرَ هِڅ یو شی الا يسبح مگر پاکی بیانې بحمده د الله د تعریف سره یا بامره د الله په حکم باندې یا مطلب تسبیح بیانې تحمیدم بیانې سبحان الله و الحمدلله و مع حمده ولكن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیحهم دا غي په تسبیح باندې بأي لغت هو چې دا په کومه ژبه کې ده. انه بشک الله تعالی کان ذا حلیما صابرا غفورا بخن کې. وَإِذَا وَفَاغَ وَقْتِ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جِتَلْوَلِ قُرْآن جَعَلْنَا مُنْگَوْ گَرْزُو بَيْنَكَ اسْتَاپَ مَنْ كِ وَبَيْنَ الَّذِينَ وَپَمِنْ دَاغ خَلْقُ كِ لَا يُؤْمِنُونَ چِ ایمان نَرَوْلِي بِالْآخِرَةِ پَآخِرَت باندې سَشَوْ گَرْزُو حِجَابًا مَسْتُورًا حِجابًا محجوبا پردہ را وستل شوی. یعنی دوی د خپل نجات د خپل خلاصي فکر نه کوي. وجعلنا من غرزول دي على قلوبهم د دې پزړو باندې اکنتن پرده اي يفقهوه دا چې دوی پوهه نشي په قران او فی اذانهم وقرا د دې په غوګونو کې کونواله دي سمسم درنواله دي. ها وَإِذَا وَفَاغَ وَقْتِ ذَكَرْتَ رَبَّكَ جَتَّ یاد خپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یوازې لا اله الا الله سره ولو على ادبارهم نفورا دوی ګرځي په خپل شاګانو باندې نفورا په تخته نفورا په نفرت لري والی سره. نحن اعلم بما يستمعون به موږ خبر یو داغه سنا جدي وګ دی هغه ته قرات قرآن ته اذ يستمعون اليك کله چې د وګ دی تا استقرات تا واذهم نجوا کله چې دوی جرګوي. اذ يقول الظالمون کله چې وای ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د سړي چې مغلوب العقل دی سحر پکړی شوی دی جادو پکړی شوی دی الله عز بالله. کله به دا ساحر دی او کله به دا مسحور دی کله به دا جادوګر دی کله به په چا جادو کړی دی. ګوره جی نو الله پاک فرمایي چې وګوره کله یو نوم ورکی کله بل ورکی کله بل انظر تو وګوره کیف ضربوا د څرنګه بیان اله کلم مثال استل پار مثالنا ګډ وډي وي کله وی دا شاعر دی کله وی مسحور دی کله وی شاعر دی کله وی لیونه دی کله وی کاهن دی کله بل څوی. فضلوا دوی خطا شوی دی فلا یستطيعون سبیلا دوی طاقت نه لري د لارې د هدایت طاقت نه لري. وقالو دوی وای ای دای پاغه وخت کې کولنا چې شومنګا سرنا چې وګرځي ګمنګا عظامن اډو کې ورفاتنا ورزا رزا ان لمبعوثون خلقا جديدا ایمون برا پاتول کېږي په نوې پیدایش سره. قلت دوی ته جواب ورکای نبی علیہ السلام کونو شیخ حجارتن کانی لو کنتم حجارتن کتاسو کانی شای
او حدیدن یا وسپنا او خلقن یا پیدایش مما داغنا یکبرو چې مشکل وی فی صدورکم استاسو پزړونو کې چې مشکل ښکاری استاسو پزړونو کې فسيقولون فزرد چې دوی بوای من یعیدنا څوک دې چې موږ برا ژوند کې قلت دوی ته وای الذی فطرکم غذات چې تاسو پیدا کړی اول مره پاول ځل باندې فسينغضون فزرد چې خوځوي بدوی الیکا تا تر اوسم سرون خپل صرف سر بخوځي ويقولون دوی بوای متاو دا بکلوي قلت دوی ته وای نبی علیہ السلام سا کی دی شی یکون قریبان چې دا بنزدې وی یوم پاورز یدوکم جراو بلی الله تعالی تاسو لرا فتستجیبون تاسو برازه تاسو به حکم قبل و بحمده د الله د تعریف سرا وتظنون او تاسو به خیال کوي الا بسم الله قلیلا چې تاسو وخت نه تیر کړه په قبرونو کې مگر لګ وندې وقول او تو يا نبي عليه السلام علی عباد زما بندیانو تا یقول التي جوایغه خبره هي احسن تر خستوین الشیطان یقینا شیطان ينزغ فساد چوي بینهم پمن ددوی کی ان الشیطان یقینا شیطان للانسان کان للانسان د انسان د پر عدو و مبین اخکار دشمن ربکم استاسو رب عالم و خالم دے بکم بتا سبان دے یہ شان کچری وغواڑی یرحمکم رحم بو کی بتا سبان دے او این یشا یاکو وغواڑی یعذبکم عذاب بدر کی تاسو تا وما ارسلناکم منگ نے لے گلے تو علیہم پدوی باندے وکیلا کارساز او زموار کفیل مسلط وربک استعرب عالم و خالم دے بمن پاغا چاف السماوات جی پا اسمانونو کی دی ولا رو دے پس مکو کی دی ولقد فضلنا بعض النبیین او خامخا یقینا من غروالے ورکڑے دے باز پیغمبرانو تعالی بعضن پا بازو باندے وآتینا او من ورکڑے دے داود علیہ السلام تا زبورا زبور قلتو وائے نبی علیہ السلام ادعو الذین راو بلیغ خلق و زعمتم جستاسو پی گمان دے من دونه بغیر دلان لا یملکون آغی اختیار نلری کشف الضر دلری کولو دا تکلیف عنکم استاسنا ولا تحویلا و ند بدلولو اولائک الذین ولا تحویلا ند بدلولو چی تکلیف معمولی کم کی لری کولم نشی کمولم نشی اولئک الذین داغ خلق دے یدعون جرابلی چی بندگی کی یعبدون یبتغون دوی تلاش کی الى ربهم خپل رب تعال وسیلت لارا ایهم اقربو چی کم یو دذی بنز دیوی اللہ تعالی تا ویرجون رحمته دا ملائکو خبر دا ملائکو دا فرشتو چی تاسو عبادت کوئے او دا فرشتی پخپل دا اللہ بندگی کی عبادت کی ويرجون رحمته دوی امید لري د رحمت د الله تعالی ويخافون عذابه او دوی یریږي د عذاب د الله نه ان عذاب ربک کان محذورا بشک عذاب د رب ستا کان د محذورا د یری شي دا غین یره پکار ده محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نِشْتَرَيْتْ يَوْكَلَ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر منگا خامخا ہلاکون کیو دے لرا قبل یوم القیامت مخکد ورزد قیامتنا او معذبوها عذابا شدیدا یا ورکون کیو دے کلی تسخت عذاب کان ذالک دے دا کار فی الکتاب و کتاب کے مسطورہ لکلے شوے پلوح محفوظ کے لکلے شوے مسطورہ مکتوبہ وما منعنا ومن نیو من کڑی ان نرسل بالآیات درالے گلو دنخونا الا ان مگر دے خبری کذب بها الاولونا جی نسبت دروغ کڑو دے معجزات تمخکنو خلقو
وآتینا منگا ورکڑی واسمودا سمودیانو تا قوم دا صالح علیہ السلام تا ناقتا اوخا مبصرتن روخانا فظلمو بیانو دوی ظلمو کو پا غیبان دے اغی قتل کردا وما نرسلو بالآیات الا تخویفا منگ نرا لگو نخی مگر لپارا دا یرولو وَإِذَا وَرَيَاتْ كَاغَ وَقُلْنَا چِ منگووی لکتا تا ان ربک یقین انستار بحات و بالناس راگر کڑی دی خلق مطلب دا چې عالم دی په خلقو په علم سره راګر کړی دی وما جعلنا الرؤيا التي يريناكم نو ګرځولې خوب هغه چې موږ خودلې او تا شب معراج ته الله پاک خوب وي دا خوب نو په ویخه باندې شوی و والله پاک ورته خوب وي د عام خلکو په نظر کې دا کیفیت صرف په خوب کې راته شي جزا اسمان ته ختم او عرش ته ختم او لا مکان ته لاړه صرف خوب کې دا کیفیت دي شي په حقیقت کې نشي ذکر الله پاک شب معراج ته خوب وي ورنه خوب نو دا خوب ویخه باندې شوی و او موږ نه د ګرځولې او داسې ویلې شي چې الرؤيا لیدل التي غاريناك چې موږ خودلې او تا الا فتنه مگر امتحان للناس لپاره د خلق او الشجره الملعونه في القران یو د معراج واقع الله پاک فرمای دا ما امتحان وګرځو چې خلک انکار وکي چې دا څنګه اسمان ته دی وختو او دویم ونه په دوزخ کې زقوم ونه ده ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم نو کفارو به اعتراض کوي خاطر برسنګ وختو د شپې په یو شپه کې ټولو اسمانونو ته بیا راغی او دویم به ویخه دوزخ کې شنونه څنګه د دوزخ په منځ کې په اور کې یا خدا سے اور دی چې لا تبقي ولا تذر چې اخوار څه سيزي ختمي پدې کې ونه څنګه ولاړه ده دا دوه خبره الله پاک فرمایي د امتحان د پاره ما ذکر کړی دي والشجره الملعونه ونه الملعونه المذمومه چې زم بیان شوی دی داغه بدی بیان شوی ده فی القرآن بقرآن کې ونخوفهم ومن غيروا دوی فما يزيدهم فزن زیات دوی تا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشی لویا شرارت لوی واذا رايات کاغه وخت قلنا چې منګو ویل الملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علی السلام ته فسجدوا سجده وکړه فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه قال ابلیس وی اسجدو ایزه سجده وکم لمن هغه چاته خلق دا جتا پیدا کړی دی توینا د خټینا من توینن د خټینا قال ابلیس وی ارایتک الله پاک ته وی ارایتک ایدا کتی دی هذا الذي داغ ادم دې کرمت علیا جتا عزت ورکو دتا علیا پما باندې ور دې کو دې پما باندې لاینا خرتنی کچره ز دې روس تکلم الى يوم القيامت تر دوره د قیامت پورې لا احتنی کنا نو زبب بیخ بنیاد با سما ذریته د اولاد د الا قليلا مگر لګوندې لګاغه چې هغه نیکان دي تقوادار دي انبیا دي صالحا دي قال الله تعالی ورته فرمایل اذا بلال شاء فمن فسق ذو تبع گجستا تابعداري وکړه منهم د دوینا فإن جهنم فسيقنا دوزخ جزاؤكم بدل ساسدا جزاء موفورا بدل پورا واستفززوا بقرارك ويروا مناغتو کو استطاعت جستا طاقت کیږي منهم د دوینا به صوتګه په خپل आवाज سره په جنگ کې چې خلق د حوصله خرابولو د پاره په چاچغه او باسي هغه ته مراد ده واجلب ورا ولا عليهم پدوی باندې به خیل کا سوار خپل ورا جیلې کا او پیادل خپل وشارکم شریک شردوی سرافل اموال والاولاد په مالونو په اولادونو کې پسله کې وتا څه ارمانو نه ساتي چې څنګه راضي دوی تراشه چې څه کولای شي وکړه وعدهم وعده کو د دوی سره د دروغ وعده الله جنت ولا نار چې نه دوزخ شته نه جنت شته مزه کوي الله اعوذ بالله
وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعده نه کوي شیطان د دوی سره مگر د دوکه ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لك علیهم سلطان نشتر استاب دوی باندې څه غلبه زور طاقت قوت اختیار تسلط وکفا بربک وکیلا او پرد استارب وکیلا کارساز او ذمہوار ربکم الذی استاس رب غذات دیوز جروان ویلکم لپارستاس والفلکا کشتے فی البحر پس سمندر کے لتبتغوا جتازو تلاش کے من فضل دا اللہ تعالی انہو کان بکم رحیما بشک اللہ تعالی دے بتا سبان دے رحیما رحم کون کے وَإِذَا وَقَعَ کے مَسَّكُمُ الضُّرُّ چې درورسی کی تاسو ته ضرر تکلیف فی البحر بسمندر کې ضل هیر شي منغزو کو تدعونا چې تاسو بندگی کوي الا ایاه مگر یو الله تعالی صرف الله درته یادي فلما فسر کلا نجاکم چې نجات در کی تاسو ته ال البر وچو بتا اردتم تاسو مخگر زوید شکر نه او د توحید نه وکانه الانسان کفور او د انسان ناشکر افامنتم تاسو به ير شوي اند د خبر نه يخسف بكم چې وشلوي الله تعالی په تاسو باندې جانب البر یو طرف د وچو به او یرسل یراولیږي علیکم بتا سبحان د حاسبن د کانو باران ثم لا تجدو بیا بتا سونه ممیلکم د ځان د پارا وکیلا مانع من کونګه څوک امدادي ام امنتم اے تاسو پامن یې ام امنتم اے به یری تاسو به یری شولای ایو ایدکم فی تارتن اخرى د خبرنا چې تاسو واپس کی په سمندر کې بل پیرا تارتن اخرى بل پیرا فیرسل علیکم قاصفا من الريح فزرا ولیږي پتا زرا پریک دی پتا باندې سخت طوفان د هوا فیغرقکم فاستاسو غرق کی بما کفرتم په سبب د کفر استاسو ثم لا تجدوا بیا بتاسو نمو میلکم د ځان د پر علینا په مونږ باندې به په دې غر کې دو طبيعه سوک نیولو والا چانه به ته پوس کې ولقد کرمنا بني آدم او خامخ یقینا ما عزت ورکړې دې بني آدم ته ما عزت ورکړې دې بني آدم ته بالایدی والارجل پلاسونو خپو سره تنویر المقباس لیکلی دی پلاسونو په خپو سره او تفسیر ابن کثیر کې علامه حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې انسان ته عزت په دوو خبرو میلو دی یو دی په ګوتو باندې لیکل کوي او بل دی په ګوتو باندې خړل کوي خلنه ورخته کوي د جناورو په شان او انسان ته دائم لیکلی دی چې انسان ته دا کرامت او عزت هم ملو دی چې د مخې ته ګوري ټول جناور سر نګون رواني چې رواني سره لاندې او دا انسان چې مې سره د مخه مخ ته خپل مخه سي کوي د لاندې نه ګوري انسان ته عزت ملو دی په چمچ خوراک نه دی پکار په ګوتو باندې خوراک پکار ځکه دا حیثیت الله پاک صرف انسان ته ور کړی دی چې د په ګوتو خوراک کوي نو کله چمچ باندې خوراک ضرورت وي الله پاک به په دلاس کې چمچ پیدا کړی و او دلې ګوتی ور کړی دي کنه چې ګوتی ور کړی دي لہذا په ګوتو باندې خوراک پکار دی چې مجبوری نه ولقد کرمنا بني آدم او خامخ یقینا موږ عزت ور کړی دی بني آدم ته وحملناهم فی البر والبحر ما سوار کړی دی دوی په وچوب کې او په سمندر کې سوار شوی دی جاز تا گاڑی تا خر اس پچر ټټو باندې په سمندري جاز کې په کشته کې په لانچونو کې دا عزت صرف د انسان دی ورزقناهم ما ورکړي د دوی ته من الطيبات پاکیزه خوراکونه وفضلناهم ما ورکړي د دوی علا کثیرن پډېرو باندې ممن دا غچانا خلقنا چې موږ پیدا کړی دي تفضیلا په غوړه کولو سره یوم ندو کل اناس بامامهم اغرض رایا دک چې موږ براو بنو هر یو ډلا بامامهم د خپل مشر سره امام وكل شيء احصيناه في امام مبين امام عمل نامه تم وي کتاب ته رجسٹر ته دفتر ته کاغذ ته
امام لیډر تم وي، مشر تم وي، پیشوا، مقتدا. هغه ورځ را یاده که چې مونږ به راوبلو، مونږ به راوغواړو کل اناس هر یوه ډله بامامهم د خپل عمل نامې سره یا د خپل لیډر سره د خپل مشر سره. وایه دنیا کې چا پسې روان وي د هغه په قیادت کې را پاڅه بغیر د اختیار نه. فمن فسق څوک اوتیا چې ورکړل شو دته کتابه عمل نامه د بیمینه د په خلاص کې فاولئک فذا کسان یقرؤون دوی بلولی کتابه خپل عمل نامه ولا یظلمون ظلم به ونکړل شي په دوی باندې فتیلا د یو تار برابر، فتیلا یو ذره په قدر د تار باندې چې په منځ د بمبتې د کجوري کې ده. ها د کجوري د اړو کې په دې منځ باندې چې نری شان تاری دې ته فتیل وي. ومن واغتو کان فی هذه اعما چې د په دې دنیا کې اړون وي فهو فی الاخرت اعما د په آخرت کې اړون وي واضل سبیلا لار به ورکوي. اړون د آیتونو نه مراد ده، اړون د الله د احکامو نه ځان اړون کړي، احکام د الله نه منلي. ومن واغتو کان جوید فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما واضل سبیلا وان کادوا وقد کادوا او یقینا نزدیو دوی لا یفتنونک چې اړولې وې تعالی خویا ولې وې ته دوک کړې وې ته لغزش در کړې وې تا ته عن الذي داغنا وحينا اليك چې موږ را لګو تا ته لتفتری علینا غیر چې د جوړ کې موږ باندې بل څه خبره وای ذنو په دغه وخت کې لتخذوک خلیلا دوی بني ولې وې ته دوست ولولا ان ثبتناک او کجر موږ نه مضبوط کړي ته لقد کې تخامخ یقینا ته نږدې وې تر کنو چې ته مایل شوی وې الیهم دوی طرف ته شیئا قلیلا معمولی غنده. اذن په دغه وخت کې لا ذقناک موږ به څه کولې وې تا ته ضعف الحیات عذاب د دنیا و ضعف الممات و عذاب د آخرت ثم لا تجدوا بیا ضعف الحیات عذاب د ژوند و ضعف الممات و عذاب د مرګ ثم لا تجدوا بیا بتانه مندو لکه د ځان د پر علینا زمون خلاف نصيرا څوک امدادي څوک مانع. وان کادو یقینا نزدیو دا یهود لا یستفزونک جتا تیر باسی تا دوککی یا تا واړی من الارض دزمکینا دزمکی د مدینینا لیخرجوک جوبا جتا من هاد دینا ویذنو پدغ وقت کی لا یلبسون خلافک الا قلیلا دوی بنو پاتی شویستانا پس مگر لگ غنده خلافه کستان رسته کته وستلې وې نو دوی بم په مدینه کې وخت نو تیر کړه. سنت من طریقه دا چا قدر سلنا قبل کا چې موږ لګلیو مخکستانه من رسولنا د خپل پیغمبرانو نه ولا تجدو تبون ممیل سنتنا زموږ د طریقې د پاره تحویلا بدل دل تحویلا بدلن اقم الصلاة قائم ومنزل دلوک الشمس په وخت زوال د نور کې لدلوک الشمس بعد زوال الشمس صلاة الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر منځ ته مراد ده. الى غسق الليل ترد تورې دو د شپې پورې ترد تورې دو د شپې پورې وبعد دخول الليل صلاة المغرب والعشاء د ماخام او د ماسپتن منځ مراد ده. وقرآن الفجر ولا قراءت د صباح د سحر منځ مراد ده. ان قرآن الفجر یقینا قراءت د صباح کانا ده مشهورات مشهود د حاضری کړل کیږي د فرشتو د حاضری کی فرشته تشهدها الصلاة ملائکۃ الليل وملائکۃ النهار د شپې او د ورځې ټولې فرشتي ته حاضرېږي دواړه په خپل عمل نامه کې لیکي.
ومن الليل او د شپې فتهجد به فاستتهجد کوا ته خوب پرېږدا فتهجد به را پاڅه تهجد معنا ده را پاسېدل د خوب د را پاسېدل نافلتن دا فضیلت ده لکه استاد پر نافلتن دا زیاتی دی لکه استاد پر فضیلتن دا زیاتی خبره د استاد پر په نبی علیہ السلام د شپې تهجد فرض نافلتن لک دا زیاتی دی استاد پر اے نبی علیہ السلام خاصه لک صرف استاد پر دی آسان کی دیشی ایبا سکانا چرا ولی گیتا رب بگاستا رب ولی گیتا در گیتا تا استا رب مقام محمود آغا مقام چی صفت کڑے شوی دے داغے چی داغے تعریفون کڑے شوی دے مقام محمود پا قیامت کی یو مقام دے دا یو مرتبه دا دا یو درجه دا یو رنگ دے چی اللہ پاک نبی علیہ السلام تبور کئی وقلو تو وای نبی علیہ السلام رب ازما رب ادخلنی ما داخل کا مدخل صدق زیاده داخل ولو رشتنی تا ادخلنی فی المدینه ادخال صدق واخرجنی ما وباسا مخرج صدق زید وتلو خستوتا رشتنی تا وجعل لوراکما تا من لدن کا دخل طرفا سلطان النصيرا غلبا پخپل مدد سرا غلبا پخپل مدد سرا خا وقل جاء الحق وزهق الباطل تو اے نبی علیہ السلام چراغ حق و ختم شو باطل ورک شو باطل لاړو ورک شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل کان دے زهوقا ختم دن کے برباد دن کے وننزل من نازل من القران د قران ما هو شفاء چاغ جوړواله د شفا دا ورحمت نو مهربانی د للمؤمنین لپاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا ونزيات وی ظالمانو ته مگر تاوان وَإِذَا پاغه وخت کې انعام نه چې مونږه انعام کوال الانسان په انسان باندې یارته د مخړی و نه به جانبی دې تاو کړ خپل ډډه د شکر نه وَإِذَا پاغه وخت کې مسو شر جورسه د تکلیف کانه یو ساده نه امید وی قلت وای نبی علیہ السلام کلن هر څوک یعمل عمل کوي علی شاکلته پخپل طریقه باندې فربکم فاستاذر بعلم خالم دې بمن پاغچا هو اهدا چاغه په هدایت دې سبیلا د حیثیت دلارنا ويسالونک عن الروح او دوی تپوس کې استانه د روح په بارکه قلت دوی تو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام الروح من امر ربي روح زما د رب حکم دے دا سوال د مدینی يهودو کړو یا د مکه قریشو د يهودو په سازش باندې د نبی رسول الله نه کړو آیت مکی او مدنی کېدو کې اختلاف دی يسالونک عن الروح ولا آیت بعض مفسرین حضرات فرمایي چې مکی دی بعض فرمایي چې مدنی دی غرض دا دی چې د کم شي د خلقو ته ضرورت دی هغه سوال دوی نه کوي او غیر ضروری سوالات کوي بکار خداوا چې د وحی قرآنی او د روح نه دوی باطنی زندگی حاصله کړې وي او د دې نسخه شفا نه دوی फायदा غسته وي لکه الله پاک بل ځای کې فرمایي وکذالک انزلناه الیک روحا من امرنا مارا لګل دې دا قران دا روح دی سورۃ شورا الله پاک بل ځای کې فرمایي ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده سورۃ النحل دا قران ته الله پاک روح ویل دي دوی له دا سوال وکړو چې دا روح چې کوم قران دی د دې نه فائدہ څنګه واخلو
دوی دا سوالو کوي روح څه شی دی د انسان جسم کې چې کوم روح دی ساده دا څه شی دی ويسألونك دوی تپوس کې استانا عن الروح د روح مبارک قلت دوی ته وای نبی علیہ السلام الروح روح من امر ربي زما در حکم دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا او موږ نه درکړې تا علم مگر لګوندې تاسو ته نه درکړې شوی تاسو ته علم مگر لګوندې او که بیا هم غواړي چې روح څه شي دی نو د دې آیت دلاندې تفسیر عثماني کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دمره عجیب او غریب تفسیر کړی دی چې انساني عقل وته حیران شي بیا وتا د پته ولګي چې روح څه شي دی په روحي باس کړی دی دا ته پته ولګي چې روح څه شي دی او ته د ډېر حد پورې هغه دمره عجیب او غریب دلایل دا وستي دي چې انساني عقل وته حیران شي ګوره جی د قایت تلاندې ولئن شئنا وکچری مونږ غواړو لنذهبن نو ختم بکو بالذي قرآن او حینا الیک چې مونږ را لېږو ته ثم لا تجدو بیا وطن مملک د ځان د پاره به پد علینا زمون خلاف وکیلا څوک نیولو والا څوک کارساز څوک ذمہوار الا رحمتا من ربک مگر دا مهربانی د طرفه دربستانا ان فضله كان عليك كبيرا یقینا فضل د الله پاک کان دی عليك پتا باندې کبیره لوی قلت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ولنه چیلنج د قران باره کې میلو دی انتهایی سخت الفاظ دي دا چې قران بل څوک نشي پیش کوله انسانانو پیریان د ټولي دنیا چې اتفاق وکي او د یو بل تعاون او مدد وکي نو دا چې قران نشي پیش کوله دا چیلنج دوی قبول نه کوي بیا دویم چیلنج میلاو شفاعت بعشر سور مثله مفتریات لس سورتونه پیش کړي اغم دوی پیش نه کړ بیا دریم الله پاک فرمایي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة یو سورت پیش کړه دین produce a surah of the like thereof and call your witnesses beside Allah if you are truthful دا الله نه علاوه چې څومره تاسو طاقت کیږي شو ادا کوم امدادیان هغه پیش کړي اگر اوله او دا غینه به تعاون واخلي تعاون طلب دی بیا ګوره جی دا ورنه چیلنج قلت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ان جتماعت الانس کچر راجم شي پیریان کچر راجم شي انسانان والجن پیریان علان پد خبر آیات چې جوړ کی به مثل هذا القران داس قران لا یاتون دین شي جوړول به مثل د پرشانه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کدوې ټول د یو بل امدادیان شي ولقد صرفنا او خامخ یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه ولی راړه ولی دی مونږه لناس لپاره د خلقو فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل دار قسم مثال نه فابا اکثر الناس الا کفورا فشنکارو کو زیات خلقو سوا د ناشکرینا ها انکارو کو زیات خلقو راضی نشول په هیڅ د هر شي نه انکار وکړه دا نه اخلم دا نه اخلم دا نه اخلم دا نه اخلم او چې ناشکری راغله وې دا راکړه فابا اکثر الناس انکار وکړه د زیاتو چیزونو نه زیاتو خلقو الا کفرها ناشکری قبول کړه دینه انکار نه وکړه دا مطلب وقالو دوی لن نؤمن هرگز مونږ ایمان نه وروړو لکه استاد پاره حتا تر دې تفجر چې جاری کړه نه لپاره زمونږه من الارض د زمکه ينبوع چینا الکه جمعه باندې کنه استاد ایمان ته الله دونه محتاج دی چې بیا ته به چې دار ولېږي هغه به درولېږي بل شي یو کس ته تبلیغ لنو خلاف ول تبلیغ خلاف څلور میاشتې له ګولې بیا چې واپس راغی کسانو وته وی الته یو عالم تاسو کړه دی الکه څنګه مطمئن شوي کنه یره وی شرح صدر می پنه کیږي جو هغه وته وی
مړه وستا به څه صدرې چې د هغې به شرح وشي وي زه اړو دې نه کېږي وستا به څه صدرې چې د هغې به بیا را شرح هم کېږي زه مړه خپل کار کوه ستا که پې شرح صدر کېږي او که نه د ډېرو خلکو پې شرح صدر شوی دی صحیح ده وی اوس مونږ ایمان به هله راوړو چې مونږ ته چې یو نهر خو دغه خو جاري که یم بوا چینه د ځمکې نه راوباسه کله به وي د مکې دا یو غر دی دا غر دې هم نه یو دا دې هم نه یو دا د هموار میدان مې اوس هغه کافر نشته چې وایي وته چې هغه غرونه مرونه خو تري مولا هم غر که اوس ایمان راوړی که نه راوړی هغه خلک دونه زیات شو چې هغه غرونه هم لرې شول دغه منظر ټول یو هموار میدان دی اوس ایمان راوړی که نه ګوره جي وی دا غر دی نه یو هغه غر دی نه یو دا د هموار میداني حرم شریف هموار میدان دی اوس که نه ګوره چینا او تکونه یا دیشی لکستا دا پارا جنتون باغ من نخیلن دا کجورو وائنا بنو دا انگورو فتفجر دا خوراک سره کارو اگه سڑے وگی و اگه تا چاوی بی دو و دری سوشی اگه بی پنزر روڑای او تکونه یا دیشی لکستا دا پارا جنتون باغ من نخیلن دا کجورو وائنا بنو دا انگورو فتفجر الانهارا فز چیتا جاری کی نهرونا خلالا د دې په من کې تفجیرا په جاری کولو سره او تسقط السماوات او غرز اسمان کما زعم دلګه څنګه جستا ګمان دې ویرا غرزي کی نه کما زعم تا خو ستاج څه خیال دی وی مونږه خو نه منو چې اسمان برو غرزي کی غوته وی چې اسمان ټوټه برارتا وشي او تسقط السماوات او غرز اسمان کما زام دل گڅنګ چستا خیال دی علینا په مونږ باندې کسفن ټوکړي ټوکړي او تا دې یا تراولې بالله الله تعالی والملائکه او فرشتي قبیله حاضر قبیله مخامخ شهیدن علامه تقول او یکونا یا شیلک استا د پارا بیتن کور من زخرفن د سونه من زخرفن زخرف سرو زرو توائی سنہرا گھر او یکون لک بیت من زخرفن یا ویستا دا پارا دا سونے کور او ترقام فی السماعیات او خیجی اسمان تا اغا مخکنو قومونو خو بلا یو خبر اوکلا کنا صالح علیہ السلام تاویز او خرا پیدا کرو اغی پوری ان خطل بلا خبر ہے او دوی په یو نه دي کنه قسمه قسم خو چې خلیل زر راځي راغوي او ترقان فی السماعات او خیجی اسمان تا خو بیا ګور دام نه مني اسمان ته خطل متل دی ګوره من ممنا کی دیشي نظر بندي دي کړي کی دیشي جادو دی را باندې کړي اسمان د چوخي جا غځنه به یو خطر ولېږي چې زدل تېما ګوره جی ولن نؤمن او هرگز مونږ ایمان نه وروړو لرقی کا استاد خطو د پارا حتا تر دې تنزل اج ترا ولېږي علینا مونږ ته کتابن خط نقرأو چې مونږ اول ولود لرا بل ذکر الله پاک فرمایي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين کته ته مونږ خط رولې ګو دوی په خپل لاس راوالي کنه بیا بوې دا جادو دی دا جادو دی هغه سړی وي د زمری دا وې د زمری لکه نه نو چا وته وې دي چې لکه د بل چا د مخ نه وې د زمری خو لکه وې نه مړ وې نه عزت کې راغله دی بیا پوه شوې دی چې د زمری لکه خو بیا خپل خبره چې کور ته تر خزې ته ویری دی دغه په اجره کې ناس وو لانجه جوړه شو ما خو دې زمری لکه خزې وته کوس مری او کوس په خپل خبره ودرېګا یاره جو چې تله د خلکو ته لکه ګوره زم موږ د خبرو من نه نوې د زمری لکه یې نه وې زمانم نه نو الکه وې د سې ته بوزه چلته زمری او د زمری د لکه وته خای لکه وته خودري د ویدار منم نه نو پته تاسو ما ته خو د لکه دا لکه د خو نه منم د زمری لکه نه چې نه مني هغه نه مني هغه ته سو دلیلونه ورکا هغه نه مني او چې انسان مني هغه دلیل محتاج بیا نه مونږ ستاد خطو ایمان نه وروړو ستاد خطو تصدیق هم نه کوو غره خو هغه جنه به خطر علیږي چې مونږ په خپل ولولو
قلت دوی ته وایه سبحان ربي پاکی د زما رب لره هل كنت زنیم الا بشر الرسول مگر انسان یم را لېږلی شوی وما منع الناس وندي من کړي خلق لرا يؤمنوا د ایمان راوړونه اذ جاءهم الهدى کله جراغ دوی ته هدایت الا ان مگر دې خبره من کړي دې قالو چې دوی وی ابعث الله بشر الرسول ایر علی گله دی الله پاک انسان رسول صرف په دې خبره ایمان نه وروړي چې دا خو انسان دی نو الله پاک فرمایي چې دوی ته وایا که په دې ځمکه کې انجلز فرشته پاتې کیږي اوسېږي نبي به دوی ته فرشته راولېږم روغه خبره ده خو که په دې ځمکه کې انسانان اوسېږي نو دوی ته به انسان راځي او کته وی چې مونږ انسانان یو فرشته دې راته راشي نبي هغه فرشته د انسان په شکل کې راځي نبي خبره هغه کنفیوژن خو بیا پاتې شو هغه ابهام او پټواله خو بیا پاتې شو ګوره جی قلت دویتو وای نبی علیہ السلام لو کان کجری وی فی الارض پزمکه کې ملائکۃ فرشتے یمشون غرزه را غرزه مطمئنین اوسیدن کی وی مطمئنین دلته اشاری یعنی اوسیدن کی وی تفسیر عثماني وی مطمئنین چې غرزه را غرزه مطلب دا اوسیږي لنزلنا نمون بنازل کو علیهم پدوی من السماء د اسمان نا ملکن فرشتہ رسول کدا ازمکه د انسانانو په ځای د فرشتو وي نبی خو به رسولم فرشتي او تفصیل په سورۃ انعام کې د دې تیر شوی دی قلت دویتو وای نبی الاسلام کفا بالله پورا دی الله تعالی شهیدن گوا بیني و بینکم زما استاد درمیان زاینو بشک الله تعالی کان دی به عبادی پخپل بندگانو باندې خبيرم بصیرا خبردار دی او لیدون کې دی ومن وغزوک یهد الله چې هدایت کی هغه الله تعالی فهو المهتد هغه په سملار دی ومن وغزوک یضلل چې گمراه کی هغه لر الله تعالی فلن تجد لهم فسهر غزبتون مومل پاره د دوی اولیاء دوستان من دونی مددگاران من دونی بغیر د الله تعالی نه بل څوک ونحشرهم من براجم کدوی یوم القیامت پرز د قیامت علی وجوههم د دوی په مخونو باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم ذات په خپو باندې انسانان روان کړی دي د غزاد به په مخ روان کی عمین وړاند و بوک منو چړایګان وسم منو کانه موام زید دوی جهنم او دوزخ د کله مہر کله خبت چې اور د جهنم مړ کیږي زدناهم سایرا من بزیات او دوی تلمبه الله دې امان راکړي لکه بل ذکر الله پاک فرمایي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ذالک دا جزاؤهم د دې بدله دا بیان نام کفرو په سبب چې یقینا دوی کفر کو بیا آیاتنا زمون پایاتونو باندې وقالو دوی وی ایذا پاغه وخت کې کنا چې شوم غایذا مناډو کې ورفاتنا ورزه رزا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ای مونږ برا پاسول شو په نوې پیدایش کې دا وڅنګه خبره ها خلقا جديدا اولم يروا ادوی نه ګوري ان الله الذي الله تعالی غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه قادر دی قادر دی اولم يروا ان الله قادر دی علان په خبره يخلق مثلهم چې پیدا کړی دي په شان نور مخلوق وجعل لهم وغرزي دوی د پارا مقرر کړی دوی د پارا اجر نیټه لارې په مقرر کړی دوی د پارا نیټه چې نشته رشک پاغي فاب الظالمون الا كفر فانکار کو ظالمانو د هر شي نه انکار کو الا كفر سوا د ناشکرینه انکارونه کو د خپل کړه د واغسته قلت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو انتم کجری تاسو تملکون جتاسو اختیار لره
خزائن رحمت ربي د خزانو د رحمت در رب زمایدن په دغه وخت کې جی قلت وای لو انتم کچری تاسو تملکون اختیار لرله کچری تاسو مختار وې خزائن رحمت ربي د خزانو د رحمت د رب زمایدن په دغه وخت کې لامسکتم خشیت الانفاق د تاسو په بن کړو د یره د خرج کېدو نه د ختمېدو په یره به تاسو هیڅ هم چاره نه ورکړي چې دا ختمېږي وکانه الانسان قطورا او د انسان زړه تنګ دی زړه تنګ دی تفسیر عثماني وی زړه تنګ دی قطورا بخیل دی ولقد اتینا موسی او خامخ یقینا ورکړو مونږ موسی علی السلام د 9 آیات نه نشانات کم سپین لاس همسانه به اجدها جوړ شو والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين وطمس الاموال په بنی اسرائیل باندې مختلف و عذابونه راغلي وغه د موسی علی السلام معجزات او دوه چې ګم دې د ظاهر باهر شاغا لاس نه پړقلو او بل چې دین وغه همسانه به اجدها جوړې ده طوفان پیراغه ملخان پیراغلن په فرعونیانو باندې سپګې په هر شي کې سپګې راخکارا شولې چندخان راخکارا شول چې یو به ختمه ده بل براتلا اینا په وبو کې اینا په سالن کې په هر شي کې اینا قات سالی راغلا مالونه ختم شول دا مختلف و عذابونه چې په غیر راغلي د موسی علی السلام معجزات او یقینا موږ ورکړو موسی علی السلام ته ورکړو موږ 9 آیات نه معجزې بینات نخکارا فاسأل بنی اسرائیل فاستتپوسو کا د بنی اسرائیلنا د منصف مزاج علماء نه تپوسو کا اذ جاءون کل جراغ دویتا موسی علیہ السلام فقال له فرعون وبيدت فرعون اني يقينا زلا اظنك خامخات گمان کوم بتا باندې یا موسی علیہ السلام مسحور ادم مغلوب العقل سحر پتا چا جادو کړی دی کله به ساحر دی کله به مسحور دی ساحر خو مسحور نه کنا چې سړی ساحر په خپل جادو کې نه په د باندې بیا چا جادو جی قال ګور جی هغه ته څنګه جواب ورکړي موسی علیہ السلام دیوتوی ته مسحور موسی علیہ السلام وتوی ته مسبور وته هلاکه مسحورا قال موسی علیہ السلام ورته لقد علمت خامغ یقینا تا د پته د مانزله ند نازل کړي ها اولای دانخه الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکو بصائر دلائل دي و انی یقینا زلا اظنک گمان کوم بتا باندې یا فرعون و فرعون مسبور د هلاک شوی فاراد اراده وکړه یستفزهم جراو باسد من الارض تزمکنا فاغرقناه نمنګ ډوب کو دې ممن واغ څوک ما او چې د سره جميعا ټول وقلنا و منګ من بعد رستر دین له بني اسرائيل تا وسكن الارض وسيګه پزما کده مصر کې فاذا فسپاغ وقت کې جا چې راشي وعد الاخرت وعده د اخرت جنابکم لفیفا من براول تاسو ټول په یوځه وبالحق انزلناه د حق سره من نازل کړه د قران وبالحق نزل او د حق سره نازل شوی د قران بالقران نزل جبريل وبالحق حق د قران نوم هم ده وبالحق انزلناه په حق میں نازل کړه ده په سچ میں نازل کړه ده پر اختیار میں نازل کړه ده وبالحق نزل او د حق سره راغله ده چې راتلونو د رښتیا ور سره او یا چې دینو درې دویم حق نه مراد جبريل امین ده چې بالقران نزل جبريل بالحق بالقران نزل جبريل د قران سره جبريل امین راغی وما ارسلناک موږ نه لګلې ته الا مبشرا و نذیرا مگر زیره ورکون کې خبردار ورکون کې و قرانا فرقناه قران موږ جدا جدا بیان کړی دی د دې مضامین د دې سورتونه د دې آیاتونه د دې سپاره جدا جدا دي
بل آیت چې د قران ګوره مدهامتان ټول لړ آیت دی کنه معنی ښکاره ده قران کریم کې داسې آیت نشته چې داغه مطلب باندې څوک نه پوي بلکې آیت ورته ویم زکا چې دا 4666 یار دین له کم بهرل خدا معجزات دی باقاعده دا نخې دی باقاعده یو آیت پشان آیت چا پیش نکو هر آیت د قران مستقله نه خله فرق نه هم جدا جدا کړی دی فرقان ورتم څه کوي فرقان معنا مفرق جدا جدا او یا چې کوم دی ګوره پنځه نمونه د قران به تور عالم خپل نمونه دي قران فرقان کتاب تنزيل ذکر دا باقی ټول اسماء صفاتیه دي نو قران معنا خو یا پیوست او یا مقروء او د قران ډیفینیشن تعریف هم دا دی کنه الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فنبی علیہ السلام نازل شوی کتاب المکتوب فی مصاحفنا زمون په دې کاغذونو کې لیکل شوی المقروء بالسنتنا زمون په جبو باندې لوستل کېږي المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهات مونږ ته نقل کړل کېږي نقلا متواترا په مسلسل نقل کولو سره بلا شبهات بغیر د شک نه نو اوس دا خو د قران تعریف دی ټیک دی جی نو قران لفظ معنا چې دا لوستل شوی قرأت نه وته دی او یا دا د قرن نه وته دی پیوس دا د یو بل سره پیوست دي او په بل حیثیت سره د قران مضامین د یو بل نه جدا جدا دي چې هر یو مضمون مستقل حیثیت لري نو قران دویم دی فرقان فرقان معنا مفروق جدا جدا او یا چې کوم دی نو فرقان معنا فرق د حق او د باطل په منځ کې یا هغه کرایټیریا اف رائټ اند رانګ د خو د غلط د تمیز کولو تلا ګوره جی کتاب تنزیل ذکر کتاب معنا مکتوب لیکل شوی تنزیل معنا نازل ذکر معنا نصیحت یاد خیرخواهی ریممبرنس نصیحت ذکر تذکیر تذکرہ وعظ موعظه دا ټول د قران نمونه دي وقران نو قران فرقنا ومم جدا جدا بیان کړه دې دلاله تقراو چې تول ولید علی الناس په خلق باندې علام اکثر په قلاره پدم دم پارام رام ونزلنا ومم نازل کړه دې تنزیلا په لګ لګ نازل اول سره یو دې انزال یو دې تنزیل جوړو کې فرق دی یاد ده فرق یاد ده خان جی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل ينزل تنزيلا باب التفعيل ده باب التفعيل دلالت کی په تدریج باندې لګ 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 صحیح ده نو کوم ځکه چې نزل ذکر ده نو الته مصدر تنزيل راځي نو په نبی علیہ السلام باندې په 23 سال کې لګ لګ نازل ولو ته اشاره ده او چې کوم ځای الف سره ذکر شو انزل ينزل انزالا نو انزال باب افعال ده او د باب افعال په خاصیاتو کې یو خاصیت د دفعیت ده په یو ځای باندې دلالت کوي په یو ځای والی نو په یو ځای باندې قران نازل شوی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نو کوم ځای کې چې الف سره انزل ذکر ده نو حالت کې مراد هغه یو ځای نازل ول دي او چې کوم ځای نزل ذکر ده لکه الله پاک فرمایي د تورات د پاره انزل د انجیل د پاره انزل او د قران د پاره نزل ولې چې تورات انجیل په یو ځای راغلی او قران چې دینو لګ لګ راغلی قلت وآمنوا به ونزلناه تنزيلا موږ نازل کړه د قران تنزيلا په لګ لګ نازل ول سره باب تفعیل دی قلت وای نبی علیہ السلام آمنوا به ایمان وروړي په دې اولاتو منو یا ایمان وروړي ان الذين يقينوا كسانوا تل الماء ورکل شوی دی ورته علم من قبل مخکر دینا اذا يطلق کله چې ول واستشی علیهم په دوی ایمان دی قران په ول واستری شي تلاوت کړی شي یتلا تلاوت لفظ صرف د قران سره خاص دی حدیثو د پاره تلاوت لفظ نشي استعمالوله صرف د قران د پاره تلا یتلو تلون و تلاوتن
صرف قران د سره خاص دی کله چې ولوستې شي علیهم په دوی باندې او د تلاوت خپل لفظي معنی د اتباع تابعداري ګوره یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه دوی تابعداري کوي ورپسې کېدل اذا یتلا کله چې تلاوت کوي شي علیهم په دوی باندې اخرونه دوی پر وزیر الاذقان په زنو باندې سجدن په سجدا زنه په سجده کې لګي نو زنه په سجده کې نه لګي ور دینه مراد انتهایی عاجزی ده سجدن په سجده کې وای یقولون دوی وای سبحان ربنا پاکی ده زموږ رب د پاره ان کان وعد ربنا لمفعول یقینا ان په معنا ده ان د ان انت ولکیږي ان مخفف من المثقل په معنا ده ان مشدد مخفف من المثقل د درنا سپک شوی ان کان یقینا دعوت ربنا یقینا دعوت ربنا وعده در رب زموږ لمفعول خامخ کړه شوی ويخرون ذي پریوزی لذقان پسنو باندې ابګون جاړي ويزيدهم خشوعا او زیاتوي دوی تعجزي قلت ويا نبي الاسلام ادعو الله رب الله او ادعو الرحمن يا رب الرحمن دوی به اعتراض کو مشرکینو وت منګلات منات عزاف لانه ډنګره رابلو وی تاسو موږ منه کوي تاسو خو په خپل کله وی الله کله رحمان کله رحیم کریم غفار ستار قهار جبار وهاب رزاق فتاح حلیم دا خو مختلف نمونه تاسو منه بلې ګور جی الله پاک جواب کوي قلت هو نبی الاسلام ادعو الله رب الله ادعو الرحمن یا رب الرحمن ايما تدعو كم یو چې تاسو را بلې فله الاسماء الحسنى نو الله تعالی د پاره دی نمونه خستا مختلف نمونه دي ولا تجهروا تبصور موایا بصلاه د خپل منز ولا تخافت بیا او ډېر پټ موایا وبتغي بین ذلک سبیل او تلاش کړه دې ترمن زلاره صلات منز تم لیکيږي صلات دعا تم لیکيږي دواړه ته مراد نه ډېر پټ او نه ډېر پزورا حالات ته وګوره او کوم منز ګنو مجلس ته وګوره چې आवाज څونه پکار دی وقولوا تو وای نبی اسلام الحمدلله الذي تعرفون د الله د پاره دی غذات لم يتخذ ولدا جنې دی ولې بچي ولم يكن له شریک نشته راغه د پاره شریک حصدار پارټنر فلم ملکی به بادشاہ کی ولم يكن نشته له له پاره د ولی دوست امدادي من الذل د وجه د کمزورینا وکبره تکبیرا او لوی بیان ود الله په لوی بیان ول سره